یو معاملات شدی معاملات یو تویل کگی انفرادی معاملہ یو تویل کگی اجتماعی معاملہ یو تویل کگی دنیاوی معاملہ یو تویل کگی دینی معاملہ دا زمونگو استاسو معاملات تی نزمونگو استاسو لپکار دی ذکر دا اسلامی شعار دی دا یاد ساتے مشورہ دا اسلامی شعار دی اسلامی نخدا دا زمونگو استاسو یو خط طرف تبوزی یو کامیابی پا طرف باندیم بوزی یو دا وٹی دا گٹی پا طرف باندیم بوزی مشورہ او پا دی کی اللہ جل جلالہو دیر خیر اچولے دے او پا دی کی معاشرتی فیدہ پا کدادا چزما او دبل مسلمان پومنس کی باہمی یو تعلقم پیدا کئی زما او دبل مسلمان پومنس کی محبتم پیدا کئی اعتمادم پیدا کئی دا څوک چې مشوره غواړي او د چانه غواړي نو چې چانه غواړي دا انسان په زړه کې د دې خبره احساس کا چې زور ته خپل ښکارما یا په ما باندې اعتماد د زور ته معتمد ښکارما یا زما سره مینا را په زړه کې اغیر وجنا ما توای یا زور ته خیر خواخ کارم په معاشره کې خسړی ورته ښکارما دغه ټول خبرې د دو مسلمانانو په منځ کې بیا پیدا کړي بهترین عمل دی او زمونږ استادو کو انفرادی ځان لا ګوره یو سړی دی او یو معامله یدا او دغه معاملې نفع او نقصان دا صرف اور صرف خاص تا یو سړی پورې که نفع ور کوي یو سړی لبه ور کوي او که نقصان ور کوي یو سړی لبه ور کوي دي ته ویل کېږي انفرادي معامله بعضی اجتماعی معاملات دي ته ویل کېږي چې د ګټي او د نقصان تعلق ډیرو خلکو پوری یعنی کدا کار وشي ډیرو خلکو لبڅ ورکا فائدہ به ورکا او کدا دا کار وشو نو ډیرو خلکو له بیان نقصان ورکا دي ته ویل کېږي اجتماعی معاملات دنیوي چې دنیا څخه خبرې په هغه کې تچانه مشوره غواړي دا دنیوي مشوره ده او که په دین کې خو یاد لرئ په دین کې به یو خبره باندې ځان پوي کړئ د کومې خبرې په دین اسلام کې چې ښکارا په قرآن او په احادیثو کې حکم موجودی په هغه کې به څوک مشوره نه کا مشوره په هغه کې نه ده دینی چې کوم امور دي مشوره په هغه کارو کې ده چې زما او تاتا د قرآن کریم او د احادیثو مبارکو کې د یو شی حکم ښکارا او په صراحت باندې ما او تاتا نخکاری چیرې چرته په دین کې بد د خبره حکم ښکارا او په صراحت باندې راغلی په داسي دینی معاملاتو کې تنیکانو صالحانو اولیاء علماء مفتیانو صاحبانو سره ته پاږي کې مشوره کول شي چې د دې خبرې څه حکم دی او کدا سي یو دینی مسله وا چې هغه حکم واضح دی دا هغه حکم ښکارا دی په قرآن کې ښکارا دی یا په حدیث کې ښکارا دی نو په داسې دینی معامله کې بیا د مشورې کولو ته ضرورت او حاجت نه نو دی وجنا کزمونګ استادو انفرادي معاملات تی پاغه کې خامخا نیکانو صالحانو سپینګیرو مشرانو سره پاغه کې مشوره کوي کاغه اجتماعي معاملات تی کاغه دینی غیر سری معاملات تی او کاغه دنیوي معاملات تی پاغه کې خامخا مشاورت دا د اخلاقو د آدابو یو حصہ دا اسلامی معاشري یو شعار دی یو نخ دا یو علامه دا او زمونږ استادو مسلمانانو په منځ کې د اتفاق او د اتحاد او د مینې او د محبت یو ذریعہ دا نو په کار څه دا چې په دې باندې مونږ او تاسو عمل وکړو